Assalamu alaikum students. You are watching Chemistry with Dr. Usufzai. په لاست لیکچر کې مونږه کیمیکل بانډینګ سٹارټ کړو او په هغه کې بیا مونږه دا ویلو چې وای کیمیکل بانډ از فارم. د هغې لپاره ډیفرنٹ ریزنز مونږه ډسکس کړو چې دا کیمیکل بانډ مونږ څخه ولې جوړیږي. په هغه کې بیا یو کنسپټ مونږه ویلو چې هغه ته وای ویلنس کنسپټ. ویلنس کنسپټ په ذریعہ باندې مونږه دا واضح کړو چې دا کیمیکل بانډ موږ څخه ولې جوړیږي او ویلنس کنسپټ کې تاسو کا بیا مزید دوه رولز چې هغه موږ ډسکس کړو. په هغې کې لومړنی و آکټیټ رول او بل و ډوپلیټ رول. نن به موږ یو نوی کنسپټ وایو چې آربیټال کنسپټ. اوس د آربیټال کنسپټ وایي څه ده؟ لیټ سپوز تاسو کا اټامیک آربیټالز دي چې د هغې کم آربیټالز دي هغه کمپلیټ نه دي، هغې ته د الکترون سره ضرورت دی. صحیح شو؟ نو اوس دغه آربیټال یا اټامیک آربیټالز چې په هغه کې الکترونز دي خو هغه آربیټال تاسو کا کمپلیټ نه دی، نو دغه اټامیک آربیټال به څه وکړي؟ په خپلو کې به کمباین شي، یو بل سره به یو ځای شي. نو د دغې یو ځای کېدو په وجه باندې تاسو کا به یو نوی آربیټال جوړیږي چې هغې ته څه وایي؟ مالیکولر آربیټالز. اوس دغه اټامیک آربیټال چې مونږ ووی دا یو بل سره کمباین کیږي، نو دا ولې کمباین کیږي؟ دا ځکه کمباین کیږي چې دغه اټامیک آربیټال تاسو کا څه دي؟ یو خو په دې کې تاسو کا کمپلیټ نه دی، دغه اټامیک آربیټال د تاسو کا څه دی؟ انکمپلیټ دی. د دغه انکمپلیشن په وجه باندې دا تاسو کا انسټیبل دی. دغه اټامیک آربیټالز چې کوم موږ خبره کوو دا تاسو کا څه دي؟ انسټیبل دی. دی به څه کوي؟ دی به سټیبلیټي طرف ته موومنټ کوي، دی به سټیبلیټي طرف ته ځي. نو دی به سټیبلیټي څنګه ګین کوي؟ چې دی یو بل انسټیبل سیز سره یو ځای شي. بل د څه کا انسټیبل سیز سره یو بل اټامیک آربیټال چې هغه هم انسټیبل دی. نو یو انسټیبل اټامیک آربیټال بل یو انسټیبل اټامیک آربیټال به سره به څه وشي؟ کمباین شي. د دغې کمبینیشن د دغې جوړښت په وجه باندې تاسو کا به یو نوی آربیټال راشي چې هغې ته وایي مالیکولر آربیټال. څه ورته وایي؟ مالیکولر آربیټال. اوس دغه مالیکولر آربیټال چې کوم دی د تاسو کا سره سټیبل دی. اوس د دې اگزامپل په ذریعہ باندې مونږه دا ډسکس کوو چې دا مالیکولر آربیټال تاسو کا جوړیږي څنګه. دې په وګورئ تاسو کا داسې دا ریډ لاین سره چې کله ما جوړ کړی دا تاسو کا یو اټامیک آربیټال دی چې په هغې کې یو الکترون دی او هغې ته ما ویلي دي چې آربیټال 1. دا تاسو کا انسټیبل دی ځکه چې دې کې الکترون څه دي؟ برابر نه دي. نو دغې په وجه باندې دا تاسو کا سره انسټیبل دی. دې پله دا بلو لاین سره چې کوم آربیټال جوړ شوی دی هغه ما لیبل کړی دی آربیټال 2 سره او هغه هم تاسو کا انسټیبل دی. ولې؟ په هغه ځکه چې په هغه کې هم تاسو کا یو الکترون دی. د ریډ چې کوم آربیټال دی هغه کې یو الکترون دی او چې کوم بلو والا آربیټال دی په هغه کې یو الکترون دی او دا دواړه تاسو کا انسټیبل دي. دی به څه وشي؟ دی به یو بل څخه نږدې راشي. دلته وګورئ دا آربیټال اول څو جدا جدا وو، دا یو بل څخه نږدې رالل. نو اوس چې کله دا نږدې رالل دا به یو بل سره څه وشي؟ اوورلیپ وکړي، یو بل سره به کمباین شي. نو دی پله وګورئ چې کوم تاسو کا ریډ آربیټال دی هغه اوورلیپینګ کړی دی، یو ځای شوی دی څه سره؟ دی بلو والا آربیټال سره. او دا چې کوم یو ځای شوی دی هغې ته څه وایي؟ اوورلیپ. او دې ته موږ کیمیکل بانډ هم ویلی شو. نو د دې اوورلیپ په وجه باندې چې کوم د تاسو کا دوه اټامیک آربیټال وو، آربیټال 1 او آربیټال 2، دا دواړه یو بل سره کمباین شو، اوورلیپ یې وکړو او د ریزلټ په دې کې تاسو کا چې کوم د آربیټال پروډیوس شو دې ته څه وایي؟ مالیکولر آربیټال. اوس دا مالیکولر آربیټال چې کوم دی د تاسو کا سټیبل دی. صحیح شو؟ څنګه چې موږ دلته خبره کوله چې تاسو کا اټامیک آربیټالز دي او په هغه کې الکترون دي خو دغه اټامیک آربیټالز چې کوم دي هغه څه دي؟ انسټیبل دي. نو که چېرې دغه اټامیک آربیټالز کمپلیټ وي، په دغه کې الکترونو تعداد برابر وي، نو بیا به دی څه کوي؟ دی به یو بل سره اوورلیپینګ نه کوي، دی به یو بل سره بانډ نه جوړوي، دی به کیمیکل بانډ نه جوړوي. فار ایگزامپل که چېرې پیریاډک ټیبل ته وګورئ نو په ایکسټریم رایټ سایډ باندې چې هغې ته ګروپ نمبر 8A هم وایي یا نوبل ګیسز هم وایي، نو هغه په خپلو کې اوورلیپینګ نه کوي، په خپلو کې کیمیکل بانډ نه جوړوي. صحیح شو؟ ولې نه جوړوي؟ ځکه چې د هغې کم اټامیک آربیټالز دي هغه کمپلیټ دي.
نو چې کم یو سیز کمپلیټ وي نو هغه ته خو د بل یو ضرورت نشته کنه، نو د دغه په وجه باندې هغه یو بل سره بانډ نه جوړي. بانډ به هغه یو اټامیک آربیټال یو بل سره جوړي چې هغه انکمپلیټ وي. اوس په مونږ وایو چې ټایپس اف اوورلیپ. څنګه چې دلته تاسو کا اوورلیپ کیږي ته دې تاسو کا څو ټایپس دي؟ دوه ټایپس دي. یا دغه اوورلیپ چې کم دی اینډ ټو اینډ کیږي، یو چې کم آربیټال دی د هغه اینډ کمباین کیږي د بل یو آربیټال اینډ والا سره، او دغه اینډ ټو اینډ اوورلیپ په وجه باندې تاسو کم باند به جوړیږي؟ سیګما باند. فار ایگزامپل اوس دا اینډ ټو اینډ اوورلیپ څه ته وایي؟ فار ایگزامپل کچری دی مارکر ته وګورئ، لیټ سپوز د مارکر دا کیپ چې کم دی دا تاسو کا یو آربیټال دی او دا مارکر چې کم دی دا تاسو کا بل آربیټال دی. دا آربیټال یو بل سره بسو شي نږدې به راشي او دی بسو کی دا وګورئ ته د کیپ دا اینډ دی او د مارکر دا اینډ دی، دی یو بل سره سو شو کمباین شو، اوورلیپ یو کو. نو ایز ا ریزلټ اف دیس اوورلیپ د دې اوورلیپ په وجه باندې به تاسو څه جوړیږي؟ باند به جوړیږي. کم یو باند به جوړیږي؟ سیګما باند. صحیح شو. اوس دې په لا ان ټو ان چې کوم تاسو کا اوورلیپ ته او هغه تاسو کا چې کوم سیګما باند جوړي نو د هغه دې په لا اگزامپل ته وګورئ. دا تاسو کا یو پی آربیټال دی او دا تاسو کا چې کوم ریډ باند جوړ شوی دا تاسو کا یو بل پی آربیټال دی. دغه اټامیک آربیټال سو شي یو بل سره اوورلیپ وکي، دا ته دی اینډ دی او دا ته دی یو والا آربیټال اینډ دی. نو دا دواړه اینډز چې کوم دی یو بل سره سو شي کمباین شي اوورلیپ وکي او په ریزلټ کې تاسو څه جوړ شي؟ باند. دی په لوګوري اوس یو آربیټال دی او دا بل آربیټال دی، دی دواړو چې کوم ان ټو ان اوورلیپ وکړو او د دغه په ریزلټ کې د کوم یو باند جوړ کو؟ سیګما باند. نو تاسو کا چې کوم سنگل بانډز دي هغه سنگل بانډز دا وګورئ سنگل بانډز دغه سنگل باند د څه په وجه باندې راځي؟ ان ټو ان اوورلیپ په وجه باندې، او یا هغه ته موږ څه وایو؟ سیګما باند. تاسو کا یو بل ټایپ اف اوورلیپ هم دی چې هغه ته وایي ساید وایز اوورلیپ. اوس دغه آربیټالز چې کوم دي دا ته دی ساید دی، صحیح شو، او د بل چې کوم تاسو کا اټامیک آربیټال دی چې کوم ما ریډ لاین سره شو کړی دی دا ته دی سایډز دی. نو اوس دغه سایډز چې کوم دي یو بل ته سره راشي نږدې راشي او دی یو بل سره اوورلیپ وکي د کوم سایډ نه؟ سایډ نه. نو دې ته څه وایي؟ ساید وایز اوورلیپ. او د دغه ساید وایز اوورلیپ په وجه باندې تاسو کا کم باند جوړیږي؟ پای باند. کم باند جوړیږي؟ پای باند. صحیح شو. نو اوس چې کم تاسو کا کمپاونډز دي چې په هغه کې څه وي؟ ډبل باند وي یا ټریپل باند وي، دې ته موږ څه وایو؟ ملټیپل باند. نو چې کوم تاسو کا ملټیپل بانډز دي په هغه کې سیګما باند هم وي او پای باند هم وي. فار ایگزامپل دې طرف ته وګورئ کاربن دی د بل کاربن سره په ډبل باند باندې یو ځای شوی دی. نو په دې کې یو باند لاندې دی او بل د پاسه دی. لیټ سپوز دا چې کوم د پاسه دی دې ته موږ پای باند وایو او چې کوم د لاندې دی دې ته موږ سیګما باند وایو. نو چې کوم سیګما باند دی د تاسو کا د څه په وجه جوړ شوی دی؟ end to end اوورلیپ په وجه باندې. او چې کوم دا پای باند دی دا پای باند تاسو کا څه په وجه جوړ شوی دی؟ ساید وایز اوورلیپ په وجه باندې. دی په د بل اگزامپل ته وګورئ، کاربن د بل کاربن سره د ټریپل باند په ذریعہ باندې یو ځای شوی دی. په دې ټریپل باند کې دو پای باندز دي او یو سیګما باند. دا چې کوم سنټر دی د تاسو کا سیګما باند دی او د دې سنټر چې کوم باند دی د دې نه چې کوم بره یو باند دی او یو لاندې باند دی دا دواړه تاسو څه دي؟ پای باندز. نو دا پای باندز چې کوم دي د څه په وجه باندې تاسو کا راغلي دی؟ ساید وایز اوورلیپ په وجه باندې. او ساید وایز اوورلیپ څنګه کیږي؟ دغه شان ته دی یو آربیټال او د بل آربیټال چې کوم سایډز دي هغه یو بل سره اوورلیپ وکي او د دغه په وجه باندې تاسو کا ساید وایز اوورلیپ کیږي او پای باند جوړي. نو دا پای باند تاسو کا د ساید وایز اورلیپ په وجه راغلی دی او دا بل پای باند چې کوم دی د هم تاسو کا د ساید وایز اورلیپ په وجه راغلی دی او دا چې کوم سنټرل باند دی دا تاسو کم یو دی سیګما باند. دا سیګما باند د څه په وجه راغلی دی؟ ان ټو ان اورلیپ په وجه باندې. دلته دا یو آربیټال دی ته د ان چې کوم دی د بل آربیټال ان سره کمباین شوی دی او د څه جوړ کړی دی سیګما باند د څه په وجه باندې؟ ان ټو ان اورلیپ په وجه باندې. ان شاء الله په نیکسٹ لیکچر کې به موږ ټایپس اف کیمیکل بانډز وایو
چې په هغه کې آیونیک بانډ دی، کوویلنت بانډ دی، کوارډینیټ کوویلنت بانډ او میټالیک بانډ. دا به موږ ډیټیل سره وایو او سٹارټ په اخلو موږ د آیونیک بانډ نه. وختي ماته یو سټوډنټ ویلو چې سر زه په الکترونیک کنفیګوریشن باندې نه پوهیږم او هغه ډیر زیات مشکل دی، نو موږ ته الکترونیک کنفیګوریشن وښایي. نو اوس په زه سٹارټ کوم د الکترونیک کنفیګوریشن نه. او که تاسو ته زما دا ویډیو ښه لګېدلی وي او تاسو پرې پوهیږئ او تاسو وایئ چې زه د تاسو نه زده کول غواړم، نو پلیز زما دا چینل سبسکرایب کړئ او دا ویډیو لایک کړئ. او که تاسو ته څه هم مسله وي نو تاسو په کمنټ کې ماته ویلی شئ چې دا مسله ده، نو هغه به زه تاسو سره دوباره ډسکس کړم. الکترونیک کنفیګوریشن. ته چې کله هم د یو الیمنٹ الکترونیک کنفیګوریشن کې او تاسو په پیپر کې لیټ سپوز راغلی وي چې دا پلان کې الیمنٹ دی او د دې اټامیک نمبر دا دی، د دې الکترونیک کنفیګوریشن وکړه. نو د دې لپاره دا یو 15 سټیپس دي، دا به فالو کې. که چېرې دغه 15 سټیپس تا ایگزیکټلی فالو کړل چې څنګه درته زه وایم، نو ان شاء الله 100% به دا کوېسچن تاسو صحیح کوئ. هغه سټیپس کم دي. فرست نمبر سټیپ کم یو دی، ډرا 1 to 7 آربیټالز. صحیح شو. نو اوس دغه چې کم آربیټالز دي چې کم ماته ته ووي چې کم دا ډایګرام ډرا کا، دې ته کم یو ډایګرام وایي، آف بو ډایګرام. نو په دې سٹارټ کې به ته څه کې، لومړی به د اس نه سٹارټ واخلې، د کم یو اس نه 1s نه به سٹارټ واخلې او 7s پورې به د آربیټالز ولیکې په دغه شان ورټیکل کالم کې. نیکسٹ پر بیا څه وکړې، د پی نه به سٹارټ واخلې، کم یو پی نه 2p نه به سٹارټ واخلې او دغه 2p به ایگزیکټلی د 2s پیرالل وي. صحیح شو. او د 2p نه به بیا سٹارټ واخلې او د 7p پورې به ولیکې. 2p به د 2s دغه شان مخامخ وي، 3p به د 3s مخامخ وي، 4p به د 4s مخامخ وي. دغه شان دا ټول چې کوم آربیټالز دي هغه به د هغې مخامخ ولیکې. تھرډ نمبر کې به بیا څه کې، د ډي نمبر دی نو 3d نه به سٹارټ واخلې او د 7d پورې به ولیکې. 3d به د 3p او د 3s مخامخ ولیکې. دغه شان به 4d چې کم دی هغه به د 4p مخامخ ولیکې. دې پسې بیا د f نمبر دی نو سٹارټ به د کوم ځای نه اخلې، 4f نه به اخلې. اوس دغه 4f به د 4d مخامخ ولیکې، 5f به د 5d مخامخ ولیکې او دغه شان به 7f د 7d مخامخ ولیکې. چې کله ته دا ټیبل ډرا کې، صحیح شو، یا دا ډایګرام ډرا کې. سیکنډ نمبر سټیپ کم یو دی، د دې د پاسه به ایرو ډرا کې. ایرو به څنګه ډرا کې چې کم 1s دی د هغې نه به سٹارټ واخلې، نو لومړنی ایرو به د 1s د پاسه بوځې. دغه شان سیکنډ ایرو چې کومه ده هغه به د 2s د پاسه بوځې او تھرډ نمبر ایرو چې کومه ده هغه به د 2p او د 3s د پاسه بوځې. دغه شان چې کوم فورث ایرو ده هغه به د 3p او د 4s د پاسه بوځې او ففت نمبر ایرو چې کومه ده هغه به د 3d او 4p او د 5s د پاسه بوځې. دغه شان چې کوم 6 نمبر ایرو ده هغه به د 4d 5p او د 6s د پاسه بوځې. صحیح شو. نو دغه طریقه به فالو کې. دې نه پس چې کم دی تا ته به یو الیمنٹ درکړی وي او هغې د پاسه به اټامیک نمبر هم منشن کړی وي. نو ته به بیا څه وکړې، اټامیک نمبر تا ته څه وایي چې نمبر آف الکترانز، چې په دې الیمنٹ کې تاسو څومره نمبر آف الکترانز دي، نو بیا به ته دا آرډر فالو کې. ایگزیکټلی دا آرډر به فالو کې. دا آرډر به ته څنګه فالو کې، دې ته چې کوم د پاسه کوم ایرو ده هغې ته 1 ولیکه لیبل کا، چې کوم سیکنډ ایرو ده هغې ته 2 ولیکه، تھرډ نمبر ایرو ته 3 ولیکه، فورث نمبر ایرو ته 4 ولیکه، 5 6 7 اینڈ سو آن. صحیح شو. نو ته به څه کې د فرست ایرو نه به سٹارټ واخلې. په فرست ایرو کې چې تاسو ته څومره آربیټالز راځي هغه به ته فل اپ کې. په فرست ایرو کې تاسو څومره آربیټال راځي، 1 آربیټال دی، هغه کم یو دی 1s، نو 1s به دلته ولیکې. سیکنډ ایرو کې تاسو څو آربیټالز دي، یو آربیټال دی، کم یو دی 2s په ورپسې ولیکې. تھرډ نمبر ایرو کې تاسو ته 2 آربیټالز دي، هغه کم دي، 2p آربیټال او 3s آربیټال، نو 2p ولیکه او بیا 3s ولیکه. فورث نمبر ایرو کې هم تاسو ته 2 آربیټالز دي، کم دي، 3p او 4s، نو لومړی 3p ولیکه بیا 4s ولیکه. چې کله ته دا آربیټال لیکې نو دا ټیل چې کم دی د ټیل نه به سٹارټ اخلي. ټیل ته چې کم یو آربیټال نږدې وي لومړی به هغه لیکي او بیا به په دغه شان موومنټ کې چې هغې پسې نیکسټ کم آربیټال راځي هغه به ولیکې. خو دا به یاد ساتئ چې په اس کې څومره الکترانز تاسو ته راځي میکزیمم الکتران، په پی کې تاسو ته څومره میکزیمم الکتران راځي،
په डी کې څومره میکزیمم الکترون راځي او په اف کې څومره میکزیمم الکترونز راځي. کچاري تا ته دا نه وي پتا چې په اس کې څومره الکترون دي، پی کې څومره الکترونز دي، डी کې څومره الکترونز دي او اف کې څومره الکترونز دي، نو ته چره هم الکترونیک کنفیګوریشن نشي کولای. نو دغه لپاره دا ضروری ده چې تا ته دا یاد وي چې په اس کې 2 الکترونز راځي، پی کې 6 الکترون راځي، डी کې 10 الکترونز راځي او اف کې 14 الکترونز راځي. صحیح شو؟ نو اوس په دې باندې یو څو اگزامپلز وکړو، نو تاسو به صحیح پوه شئ چې دا به مونږه ټیبل به څنګه ډرا کوو او دا به مونږه څنګه فالو اپ کوو. صحیح شو؟ چې تاسو ته په پیپر کې کوېسچن راځي چې ته د الکترونیک کنفیګوریشن ولیکا، نو الته یا خو به تاسو ته A B C سره ریپرزینټ کړی وي چې سپوز A ایلیمنٹ ته د هغه اټامیک نمبر 19 دی، B دغه شان ایلیمنٹ ته د هغه اټامیک نمبر 31 دی، C ایلیمنٹ ته د هغه اټامیک نمبر 15 دی، او یا به تاسو ته د ایلیمنٹ یو سیمبل درکړی وي چې دا ایلیمنٹ ته او د دې اټامیک نمبر دا دی، ته د الکترونیک کنفیګوریشن ته ډرا کا. نه به تاسو څنګه ډرا کې؟ لیټس سپوز A19 اته څه شو؟ ایلیمنٹ شو او 19 ته د اټامیک نمبر شو. نو ته به اوس څه کې؟ تا لومړنی آپ بو ډایګرام ډرا کو چې کوم یو ډایګرام ما تاسو ته وی چې دا ډرا کا او دغه د پاسه ایرو ولیکا. صحیح شو؟ نو ته به لومړنی هغه ډرا کې او د هغه نه پس ایرو به تو فالو کې او ته به هغه آرډر فالو کې. نو هغه آرډر سره به تاسو کې چې کوم تاسو کا آربیټال دي ته په هغه کې الکترون کې دي. څومره الکترون؟ په اس کې به 2 الکترون کې دي، پی کې به 6 الکترون کې دي، डी کې به 10 الکترونز کې دي او اف کې به 14 الکترونز کې دي. نو چې کله تاسو کا اټامیک نمبر ته ورسه ته به الته سټاپ واخلې، الته به ودرېږي. صحیح شو؟ لیټس سپوز A is equal to 19. دا به ته الکترونیک کنفیګوریشن څنګه به لیکې؟ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1. په دې اس کې ما یو الکترون ولیکې خودو ځکه چې ته د پاسه کم نمبر دی دا تاسو شو کوي نمبر اف الکترونز. نو څنګه چې موږ ویلو په اس کې تاسو کا څومره الکترون راځي، پی کې څومره راځي، डी کې څومره راځي، اف کې څومره راځي، نو ته د هغې نه سوا الکترون په هغې کې نشي کېښودی. صحیح شو؟ اوس ته دغه الکترونز جمع کا. 2 + 2 4 4 + 6 10 10 + 2 12 12 + 6 18. تاسو کا څومره الکترون دي میکزیمم؟ 19. نو 18 الکترون ته دی پوری شو. نو نیکسټ دې ته څو الکترون پکار دي چې هغه 19 ته ایکول شي؟ یو الکترون پکار دی او هغه په پکسه کې راځي 4s کې به راځي. نو 4s1 شو. دا ته دی الکترونیک کنفیګوریشن شو. د نیکسټ اگزامپل ته وګورئ. B31 دی. 31 ته دی چې تاسو کسله اټامیک نمبر دی. 31 اټامیک نمبر دی، نو مطلب ته دی دا دی چې تاسو کا په دې کې څومره الکترونز دي؟ 31 الکترونز. نو چې کله ته الکترونیک کنفیګوریشن کې او ته هغه یو آرډر فالو کې چې کوم یو آرډر ما تاسو ته خولې دی، نو ته به څومره الکترونز په هغه کې پلیس کې، په هغه کې به څومره الکترونز ته کې دي؟ 31. نو 31 تاسو کا کله برابرېږي؟ 4p1 کې. نو دا به تاسو څنګه لیکې؟ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p1. اوس دا الکترون کاونټ کا چې باقي دا تاسو کا 31 دي او کنه دي. 2 + 2 4 4 + 6 10 10 + 2 12 12 + 6 18 18 + 2 20 20 + 10 30 30 + 1 31. نو ګورئ 4p1 کې تاسو کا 31 الکترونز کمپلیټ شو. نو په دې وجه باندې ما 4p1 باندې سټاپ واغسته او درېدم دلته. اوس د نیکسټ اگزامپل ته وګورئ. C15 د تاسو کا اټامیک نمبر تاسو کا ته دې څه شو؟ 15 شو. مطلب تاسو کا 15 الکترونز دي. نو چې کله ته الکترونیک کنفیګوریشن کې نو ته چې کله 15 الکترونز تاسو کا برابر شي ته به الته ودرېږي، سټاپ په واخلې. صحیح شو؟ او ته به ایگزیکټلی هغه آرډر فالو کې چې کوم آرډر ماته ته په هغه ډایګرام کې ویلو. نو 1s2 2s2 2p6 3s2 and 3p3. دغه الکترون چې کله ته کاونټ کې تاسو به په دې 3p3 کې څو الکترونز برابرېږي؟ 15 الکترونز. دا ته دې څه شو؟ الکترونیک کنفیګوریشن شو. دغه شان D53 دی، X18 دی او Y13 دی. ایگزیکټلی سیم آرډر به ته د دې لپاره هم فالو کې. صحیح شو؟ اوس دغه چې کوم سټیپس وو هغه ته زه دوباره سمرایز کوم چې کوم سټیپ ته فالو کې. لومړنی به ته دغه ډایګرام ډرا کې، دغه نه پس په هغه د پاسه ایروز ډرا کې او ته به هغه ایروز سکه فالو کې. لومړنی به فرست نمبر ایرو فالو کې چې په هغه کې تاسو څومره آربیټالز راځي ته به هغه سکه فل اپ کې. بیا چې هغه پسې کم نیکس ایرو دی
هغې باندې چې کوم تاسو کا اربیټالز راځي ته به هغه ولیکئ. دغه شان ترډ ایرو باندې څومره اربیټالز راځي ته به هغه ولیکئ او په هغه اربیټالز کې چې تاسو کا څومره میکسیمم نمبر اف الکترونز راځي ته به په هغه کې هغه کې دي. په اس کې 2 الکترونز راځي نو ته اس کې د 2 نه سیوا نشي کې خوده. پی کې تاسو کا 6 الکترونز راځي میکسیمم ته د هغه کې 6 نه الکترون نه سیوا نشي کې خوده. په ډي کې تاسو کا 10 الکترونز راځي میکسیمم نو ته د هغه نه 10 نه سیوا نشي تله. دغه شان اف کې تاسو کا 14 الکترونز راځي نو ته د 14 الکترون نه سیوا نشي تله. بیا تاسو به په پیپر کې एग्जांपल درکړی وی چې لیټ سپوز A = 19 ا تاسو کا الیمنٹ شو او 19 دغه اټامیک نمبر شو. دغه اټامیک نمبر تاسو سب بار کې انفارمیشن درکړي چې په دې کې تاسو کا دومره نمبر اف الکترونز دي. نو چې کله ته الکترونیک کنفیګوریشن سٹارټ کې نو ته به څومره پورې ځي 19 پورې بځي چې کله تاسو کا 19 الکترونز برابر شي ته بالته سٹاپ واخلي او بدريږي. صحیح شو. او دغه شان به ته الکترون کاونټ کې چې واقعي تاسو کا اوس د 19 برابر شو او کنه شو چې کله هم برابر شي ته بالته سٹاپ واخلي نو دا تاسو کا الکترونیک کنفیګوریشن شو. صحیح شو. نو نننۍ ویډیو ته دې پورې ده. ان شاء الله په نیکسټ لیکچر کې څنګه چې ما تاسو ته وی موږ به کیمیکل بانډ سٹارټ کوو. په هغه کې سلور ټایپس دي او موږ به سٹارټ د سن اخلو ایونیک بانډ نه. کچره تاسو ته زما ویډیو خسته لګیدلی وي نو پلیز زما دا ویډیو لایک کړئ او زما دا چینل سبسکرایب کړئ. ان شاء الله په نیکسټ ویډیو کې به مزید خسته لیکچر سره ملاویږو. د هغه پورې د الله پامان.